زه په قسم سره وایم کم کس شیعګانو له روافظو له په زړه کې ځای ورکوي دا به د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د عایشې او د معاویه مینه د خپل زړه نه وباسي نو بیا به هغې له زړه کې ځای ورکوي. او که ته دا دعوه کوې چې یاره جي زما د ابوبکر او د عمر او د عثمان سره مینه ده او زما به د شیعګانو سره مینه وي اور اوبه نه جمع کېږي ښه اور اوبه نه جمع کېږي. ایمان او کفر او منافقت او اسلام دا په زړه کې نه جمع کېږي. ورې ثبوت د هغې نشته دی ځان لګیا دي روافظ او شیعګان دا خو د الله په قهر باندې اخته دي ډېر بېکار او بېدینه خلک په دې معاشره کې مسلمانانو دپاره ضررناک خلک دا د روافظو د شیعګانو په شان د بل څوک نشته دی. او خاص کر په دې وخت کې وګورئ زور یې خو دومره واخیست روافظو شیعګانو پنجاب اسمبلی بل پاس کو او پای کې دا ویلي چې د خلفای راشدینو د هغې ګستاخي به نشي کېدلی. باقي د بل پاس شوی تاسو به کتلی وي مخکې ورځو کې پاس شو چې خلفای راشدین څوک دي؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، عثمان ابن عفان رضی الله عنه، علی ابن ابي طالب رضی الله عنه. دا خلفای راشدین چې د دې ګستاخي دا به یو جرم وي ورې او دا به قابل سزایي دا به جرم وي. او په هغې باندې روافظو اکشن واخیسته باقاعده کانفرنس یې وکړو او د هغې خلاف یې باقاعده اپیل هلته دایر کړه چې موږ دې ته تیار نه یو. و د دې سړي نه سړی د خیر څه تمه وکړي ګستاخي کول او کنځلې او ردې بدې ویل دا خو یو عام مسلمان ته ناروا دي. سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان ته کنځل کول فسق دی او د هغه سره قتل جګړه کول کفر دی. دا خو د عام مسلمان خبره ده. پاتې شله خلفای راشدین د هغې صفا مطلب دا او د روافظو چې موږ به د خلفای راشدینو علي پکې نه یعنې خو اصل مقصود یې درې دي ابوبکر عمر عثمان رضی الله عنهم چې موږ به دې درې خلفاو ته کنځل کوو دا د دیو عزم دی او موس یې کوي او مخکې هم کول او بیا یې کوي. دا یې دقه مقصد دی. ای چې د بل چیلنج کاوه سې نه چیلنج کاوه نو روافظ د دې چې ګورې څوک حمایت کوي نو خپل ایمان غم وکوي بیا چې څوک د روافظ او څوک د شیعګانو حمایت کوي دې له په زړه کې ځای مه ورکوئ. زه په قسم سره وایم کم کس چې شیعګانو له روافظو له په زړه کې ځای ورکوي دا به د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د عایشې او د معاویه مینه د خپل زړه نه وباسي نو بیا به هغې له زړه کې ځای ورکوي. او که ته دا دعوه کوې چې یاره جي زما د ابوبکر او د عمر او د عثمان سره مینه ده او زما به د شیعګانو سره مینه وي اور اوبه نه جمع کېږي ښه اور اوبه نه جمع کېږي. ایمان او کفر او منافقت او اسلام دا په زړه کې نه جمع کېږي. ورې الغرض د شیعګان چې کوم مهدي یادوي هغې حیثیت ته خاص یا افسانه ده. هغه 120 روایتونه په دې باب کې هغه موجود 120 روایتونه